هریپور کې د سلور کالو ماشومې سره چې کم زیاتې شوی آیت نور د هغې میډیکل ریپورټ مخې ته راغلی دی او په میډیکل ریپورټ کې چې کمې خبرې مخې ته راغلي دي نو یقینا حیران بشي چې دا کومه معاشره کې مونږ اوسېږو دا کم دور جهالت کې مونږ اوسېږو جی د سلور کالو ماشومې سره داسې سلوک افسوس خبره ده جی هغه غیر مسلم له چې مونږ چېرې دا کیسې وشوې چې په مسلمانانو کې دا کیسې کېږي په پاکستان کې او هغه مسلمانان چې ډېر کلک او سچا مسلمانان دي او ډېرې غټې غټې دعوې کوي د مسلمانۍ په کار هم د شکر الحمدلله مونږ الله پاک مسلمانان پیدا کړو د خوږ نبي په امت کې پیدا کړو شکر الحمدلله په دې خبره باندې خو زمونږ چې دا کم عملونه دي نو مونږ نه غیر مسلمه د مونږ د عملونو نه امپریس کېږي نو اټلیسټ ډېر افسوس خبره خیر آیت نور چې کم میډیکل دی د هغې ریپورټ طرف ته راځو خو په دې ویډیو کې یو پیغام هم دی آیت نور څنګه د کور نه مطلب د کسانو بوتله هغې کې زموږ دپاره عبرت دی جي د آیت نور چې کوم میډیکل ریپورټ راغلی نو دغې میډیکل ریپورټ مطابق آیت نور سره د ظلم او د درندګۍ انتها شوې ده د ظلم او د درندګۍ انتها شوې ده او د درندګۍ دوران د هغې ماشومې ډیت شوې ده جي د درندګۍ دوران لکه صاف الفاظ نه استعمالومه د هغې ظلم دوران دغه څلور کالو ماشومې مرګ چې کوم دی دغه ظلم دوران هغې له د هغې ډیټ شوی دی ګوره د هغې چې کوم میډیکل ریپورټ راغلی د هغې پنډۍ چې کومې دي هغه ماتې د هغې جسم کې ځای په ځای اډوکي مات جي دومره ظلم څوک مړه ځناور سره هم نه کوي لکه زه دا حیران یم چې د دې خلکو په سینه کې زړونه دي او که کاڼي دي عجیبه مطلب حیران به چې د څلور کالو وړو ماشومه یار د هغې اډوکي ته ماتې د هغې پنډۍ ته ماتې توبه خدای توبه هغې سره ته ظلم کې درندګي ورسره کې نو یار ته څنګه ځان له مسلمان وې ډېره د افسوس خبره ده او مخکې وورېږي دا ماشومه چې کوم دا یو بل ماشوم چې حسن نوم و د کباړ کار یې کولو چې هغه دا ماشومه د کور نه راویښ کړه دې ماشومې ته یې ویې راشه تا له پلار اواز کوي د ستا پلار راغلی دی راشه تا له اواز کوي نو آیت نور چې کوم دی د خپل پلار دپاره وتلی او دې ماشوم ځان سره په مخه کړې ده چې کوم ځای پورې سی سی ټي وي فوټیج کې راغلی یا چا لیدلي هغې نه پس دا ماشومه چې کوم دی د ماشوم غیبه کړې ده او ریسنټلی په کې پي کې کې هم یو علاقه وه سوات وه کوم ځای وږې کې هم یو واقع داسې شوې وه چې یو درې څلور جینکۍ وي ای به د کباړ په باندې کباړ نه دنداسه به یې خرڅوله د ښځو دا دنداسه نه وي یا به یې خرڅوله نو کورونو له به دننه کېدې و هغې له بار کسان ولاړو هغه ماشومانو ته هغوی له به ویې چې د دې کور کې چې جینکۍ وي جینکۍ راله راوباسئ په څه بانه باندې نو هغه دنداسې خرڅولو والا وړې ماشومانې به کورونو دننه کېدې او په کورونو کې دننه به چې کمې ماشومانې وي ای به په لوبو په بانه باندې بهر راویستې وی به بیا اغوا کولې نو هغه ماشومان بیا یو څه کسانو ګیرې کړې وي بیا یې پولیس ته مواله کړي هغه ماشومان ورته وی چې دغه رنګ مونږ کورونو ته دننه کېږو او مونږ هلکان نه مونږ جینکۍ او دا جینکۍ وی بیا زمونږ چې کوم سره کم خلک دي ای یې بیا خرڅئ نو ګوره خپل ماشومانو باندې خپل ډېر زیات خیال کوئ که یو ماشوم تاسو کره درشي چې راشه دې وړې ته مو وایي چې راشه څوک درله اواز کوي خپل ماشومان هم پوه کوي چې څوک درله وایي راشه پاپا درله اواز کوي نو نه به ځې ورسره څوک درله وایي راشه بهر د مما ولاړ ده نو نه به ځې ورسره چې تر څو در پسې خپل پاپا ور ماما نه درغلي نو چا سره به هم نه ځي هېچا سره به هم نه ځي د اعتبار زمانه نشته رجي نو د آیت نور چې کوم میډیکل ریپورټ راغلی چې ما وکتو یقینا ډېر زیات یې خفه کړمه جي